چې الله جل شانه فرمایي چې ګمان کی هغه خلق چې هغوی بخل کوي په مالونو خپلو کې او دا ګمان دی چې زمونږ دا بخل دا زمونږ د پاره خیر دی. نو الله جل شانه فرمایي بل هو شر لهم، دا شر دی د دوی د پاره، دا بد دی د دوی د پاره. بخل څه ته ویلی کیږي؟ نو اهل علم وایي چې بخل چې کوم ځای کې شریعت هغه د خرچ کولو هغه حکم کړی دی او خرچ کول چې په کوم ځای کې واجب دی په هغې ځای کې نه خرچ کول دې ته بخل وایي. چې کوم ځای کې د خرچ کول هغه حکم شریعت ذکر کړی دی او خرچ کول هلته واجب وي په هغې ځای کې مال نه خرچه کولو ته بخل وایي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا بخل دا ډیر بد سیز دی. بل هو شر لهم، دا د مسلمانانو د پاره، دا د ټولو انسانانو د پاره دا یو ډیر بد سیز دی. دا پیدا نه ده بلکې دا د دوی د پاره نقصان دی. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، کم انسان چې بخل کوي نو گویا دی دا بخل دا د خپل ځان د پاره کوي، یعنی نقصان یې ده ته دی، دی انسان ته دی چې کم انسان هغه بخیل دی او دی بخل کوي. حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاة والسلام دی فرمایي اتقوا الشح، تاسو د بخل نه ځان وساتئ، ځکه فإن الشح اهلک من کان قبلکم، د دې بخل د وجې نه مخکني ستاسو نه هغه خلک چې مخکې تیر شوی هغه الله جل شانه هلاک کړي دي. نو د بخل د وجې نه یعنی په کم ځای کې چې شریعت وایي مال خرچ کا او الته انسان مال نه خرچه کوي نو دا د هلاکت سبب ګرځي. او بل حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام دی فرمایي لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا بخل او ایمان د یو انسان په زړه کې دواړه نه جمع کیږي. نو معنی دا د علما وایي چې خرچ کول دا د ایمان علامت دی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په زړه کې به ایمان او بخل دا دواړه نه جمع کیږي. نو چا کې چې بخل نشته دی دی خپل مال د الله په لاره کې خرچه کوي نو گویا دا علامه د ایمان ده. او دغه شانتي حدیث ته طبرانی کې اگر راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا مال خرچه کول دا انسان دغه خرچه کول چې کم دی نو دا د جنت دا د ونو نه یو ونه ده او د دغه ونې څانګې هغه الله جل شانه هغه دنیا کې هغه خورې کړي دي. نو چا چې د دغه ونو نه د دغه ونې د دې څانګو نه یو څانګه ونیوله دخل الجنه نو دی به جنت الله جل شانه داخل کی. او فرمایي چې دا بخل دا د جهنم د ونو نه یو ونه ده، دا به د جهنم د ونو نه الله جل شانه یو ونه ګرځولې ده. نو مال دا خرچه کول د الله په لاره کې پکار دي، ځکه الله جل شانه فرمایي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، کم مال چې تا په دنیا کې په هغې باندې بخل وکړو او د الله په لاره کې د خرچ نه کو نو دا به توک کړلی شي په غاړه د ده کې، امیل به ترې جوړ کړلی شي او دا امیل به د ده په ورځ د قیامت باندې غاړې ته ور واچولی شي. بخاری شریف کې حدیث مبارک ته د نبی علیه الصلاة والسلام راوی ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی فرمایي چې د زکات نه ادا کولو باندې نبی علیه الصلاة والسلام څومره وعید هغه ذکر کړی دی. نو فرمایي من آتاه الله مالا، چاله چې الله جل شانه مال ورکړی دی ولم یؤدي زکاته
او د هغې نه زکات نه ادا کوي نو مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرعا، په ورځ د قیامت باندې به دغه مال دا به دته د یو مار په شکل کې هغه حاضر کړلی شي. دا دغې مال نه به مار جوړ کړلی شي او دا مار به داسې وي اقرعا، دا به گنجی سر به کټای. او حدیث مبارک کې الفاظ راځي له زبیبتان، د دې سترګو د پاسه به دوه نښې. نو دا مفسرین بیا د دې تفسیر کوي، محدثین د هغې معنا بیانوي چې گویا دا به ډېرې زیات زخریلی. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې زخریلتوب طرف ته اشاره کوي چې د زیات زخرو د وجې نه هغه په سر باندې به ویښته نه وي. او بل د زخریله مار نښه دی چې د دې سترګو د پاسه داسې تور ټاکي، نه هغه هم نښه د هغه د زخري کېدلو ده. نو دغه مال دا به ډېر زیاتې زخریله مار به ترې جوړ کړلی شي او دا به د ته په غاړه کې ور واچولی شي او د ده دا ځایونه چې کم دي دا به شلی او ده ته به وایي چې انا مالوکا انا کنزوکا، زستا هغه مال یم، زستا هغه خزانې یم چې تا په دنیا کې جمع کړی وي. نو سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، دغه مال به د ده په غاړه کې توق کړلی شي، امیل کړلی شي او دا به ده ته عذاب ورکوي. او دا امیل دا به د مار شکلی او زخریله مار به چې په سر باندې به ویښته نه وي او د سترګو د پاسه به نښې وي، نه دا به د هغه د زخریلتوب د هغې نښه ده. او ده ته به بار دا پیغور ورکوي چې انا مالوکا انا کنزوکا، زستا هغه مال یمه په دنیا کې چې کم تا ګټلی ومه، حلال او حرام ته دې نو کتلی. انا کنزوکا، او زستا هغه خزانه یم چې تا جمع کړی ومه.